الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم زما محترم مسلمانان ورونو د سبقنا تاسو په سوشل میډیا لار باندې د پنځپیریانو معتزله او د دو تکفیریانو د بازي نمنهاد علماء بدردي د اهل السنه والجماعه علماء دیوبند په خاص جماعتونو باندې او دغه متعلقه انتهایی نزیبا الفاظ او ګستاخیان تاسو ګوري داغه کړي نه یو کړي د پنځپیریانو د یو نمنهاد مولا واحد الله وحدان داغه هم په دې میدان سوشل میډیا کې تاسو حالات ګوري واحد الله وحدان استاد محترم ترجمان علماء دیوبند تا په خپل خیال کې جواب ورکړي استاد محترم ترجمان علماء دیوبند پنځپیرانو ته د خپل طرف نه د یوي دعوی او د یوي عقیدې په باره کې دعوت د مناظرې ورکړه چې همیشه د پاره تاسو اقدام کوي مطالبه کوي هر وخت تاسو مطالبه من پورا کړی دا که په مسله د حیات النبی صلی الله علیه وسلم کې دا که په مسله د اعاده روح کې دا په مسله د سماع موتا کې دا ټول ستاسو مطالباتو ستاسو تمنا او زمونږ چلو یو تمنا پوره کې چې هغه زمونږ فتوا دا ده چې د نن سبا دور د منکرین حدیث دي او په دې باندې موږ تاسو سره کېږو خبره به وکړو دنیا ته به واضحه کوو چې پنځپیرانو کې فتنه د انکار حدیث شته او که نه نو په کار دا وه چې مفتي صاحب محترم دا دواړه پنځپیران علما بلال او وحید الله وحدان صاحب د دواړو د مفتي صاحب محترم دا پیغام قبول کړی وي او په نره باندې میدان ته حاضري کړې وي ټلیفون رابطې کړې وي په میدان د مناظرې کې د ناست لپاره انتظامات او ترتیبات یې برابر کړی وي لیکن دی د خپل زوړ معمول په شان صرف کلیپونو ته توجه ورکړه په هغې بنا باندې دی وحید الله وحدان صاحب یو کلیپ کړی دی مفتی صاحب محترم دی ته دعوت ورکړي چې په انکار حدیث مسله باندې تاسو موږ سره کښېنئ دا غریب دومره وارخطا شوي دي چې انکار حدیث مسله باندې تاسو موږ باندې فتوا لګوئ چې منکرین حدیث یې ستاسو دپاره به معیار او اصول د انکار حدیث دپاره سي د الله بنده چې کله میدان د مناظره کې کېني بیا به وګورو کنه د میدان د مناظرې چې کوم معیار د انکار حدیث تاسو متعلق به وي دنیا به ګوري بیا به پته ولګي ته د میدان د مناظرې خبرې په سوشل میډیا زموږ نه غواړي نو یو خو دا غلطي ده دویم دی وایي زه جمعیت علماء اسلام ته دا درخواست کوم چې استاد محترم ترجمان علماء دیوبند حضرت مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیہ د علاجو کې په هر طریقې سره چې دی داسې فتوی نه ورکړي نو په کار دا و چې دا مطالبه او دا درخواست تا اول خپل جماعت اشاعت التوحید والسنه نه کړو چې د بلال غنتی معتوه را پاسی احمق را پاسی او د جمعیت علماء اسلام په جماعت باندې فتوا د کفر او د شرک لګي په کار دا و چې دا دعوت تا خپل جماعت ته ورکړي پکار دا و چې د خپل مولا بلال معتوه ته ورغلی وي او د دې په خولې باندې او مضبوطه پټیله ګولې وه دې دې پرې کړو چې دا فتوا د شرک او د کفر د انتهایی نازیبه او خطرناکه ده نو ته درخواست کې د جمعیت علماء اسلام علماء نو پکار دا و چې دا مطالبه ته اول هغه نه کړې او دویم ته چې درخواست کې استاد محترم ترجمان علماء دیوبند د دې باره کې د جمعیت علماء اسلام نه چې ورنه تاسو باندې به سبا زما فتوا بیا راځي بیا به خفه کېږي نه دنیا ته معلومه ده چې د نن سبا دور هغه طریقه د خوارجو هغه په اعلی طریقې سره په اکمل طریقې سره د فتوی د شرک او د کفر د فتنې او د فساد د خپرولو دا په پنځپیرانو جماعت کې موندل کېږي نو که ته مثال فتوا لګې نو تا نه څوک ګیلن نه کوي ځکه ستا تعلق د داسې جماعت سره دی چې هغې ته ویلی شي جماعت دا شر جماعت دا فساد جماعت دا بیزای فتو جماعت دا گستاخه جماعت دا تحریف قرآن
جماعت د تحریف احادیث دا خو ستاسو جماعت دی نو ستانه څوک ګیله نه کوي او تا درخواست جمعیت علماء اسلام ته په هغه وخت کې وکړو چې د علماء دیوبند ترجمان خپل توجه دی وخت کې تاسو ته وګرځوله او په دې ځای کې په تاسو باندې ستاسو د مطالباتو په مقابل کې ستاسو نه مطالبه وکړه چې تاسو منکرین حدیث په دې سره کې بحث وکړئ په هغه وخت کې تا مطالبه نه کوله چې تا په هغه وخت کې تا د جمعیت علماء اسلام نه مطالبه نه کولو درخواست نه کولو خپل عجز اظهار دی هغه ته نه کولو خپل فریاد او واویلا دی هغې ته نه کوله چې کله فتوی تا راولي بلال هغه دا فریاد نه کړي دا فریاد ته کړي پکار دا وه چې تا د دې فتوی لګولو او د مفتي صاحب محترم د چیلنج د دعوت د مناظرې اورېدلو نه وړاندې دغه سوچ کړی خو بیا هم په هر حال که مثال تاسو په دې میدان د مناظره کې د خپل جماعت په دفاع کې سنجیدهی نو په دغه مسله او موضوع باندې تیار شي زمونږ دعوا د نن سبا دور پنجپیریان دا منکرین حدیث دي دعوا به زمونږ دا وي په مقابل کې به تاسو خپل جواب دعوا خپل جماعت دفاع به کوئ دیم دی وي زما زور چیلنج په مسله د عذاب او ثواب قبر کې موجود دي بالکل ستا د ثواب د عذاب او ثواب قبر چیلنج موږ ته قبول دي په یو ورځ باندې به دا دواړه مجالس کوو یو فتوا پنجپیران د نن سبا دور پنجپیران معتزله د دې دور منکرین د عذاب او د ثواب د قبر دا پنجپیران منکرین حدیث دي او بیم مسله او موضوع د مناظرې زموږ استاد خوښي مسله د عذاب او د ثواب د قبر دا به ستا فتوا وي چې موږ عذاب او ثواب قبر منکر یو دنیا به وګوري چې عذاب قبر ثواب قبر منکرین تاسو یې او که موږ یو مناظره به کوو دواړه مناظرې په یو ورځ باندې کوو یو مناظره اول کو مسله د انکار حدیث دویم مناظره کو مسله د انکار عذاب او ثواب قبر په منځ کې به تقریبا نیمه ګنټه یا ګنټه پورې وقفه ساتو که په دې باب کې ته سنجیدې رابطه وکړه نمبر د سره دماغ شته څنګه چې د سره مخکې په ښې طریقې سره د مناظرې د انعقاد دپاره مکمل هغه ارخاء العنان کړی دی اومقه طریقه به سره انشاءالله مکمل کوم میدان د مناظرې دپاره تیار چا بنده عاجز سره رابطه وکړه او دیوی په مناظرو کې ستا ما دا حشر کړی دی بالکل مناظرو کې ما تاسو زمونږ هغه حشر کړی دی چې مفتی توصیف صاحب بیا ویلو وایي په دعوا او جواب دعوا به نه پوهېږي او دې به موږ چې زه مناظره کوم بالکل مناظرو کې تاسو زمونږ هغه حشر کړی دی چې ستاسو جماعت تحقیقی کمیټي هغې باقاعده اعلان د برأتو کې زمونږ هیڅ قسم تنظیمي مناظره نشته نور نه ویم ځکه چې ستاسو په میدان د مناظره کې ستاسو جماعت مطابق خدمات شته او بیا د یو خبره کړې ستاسو پسې مخکې مناظره کې پېښور ته درغلي نو ته خپل رور کړه په طور مېلمستیا راغلي موږ درغلي ستا د رور په ځای کې ته رالې د پېښور تمام حدود دې پرېښودل او متنو ته لاړې چارم چې ته تپوس وکړې چې دا مناظره تا چېرته کړې ده دا تا پېښور په حدودو کې کړې او بیا ته وې چې زه درغلې پېښور ته که راتې زمونږ ځای ته که راغلې موږ به منلې وي چې یقینا ته مناظرې په باره کې شوقي او د خپل جماعت دفاع په باره کې سنجیدی تا به مناظرې د پېښور دپاره ځان تیار کړو خو بیا هم موږ کوشش وکړو ستا ځای ته درلو نو به هر حال که مناظرې باره کې ته سنجیدی دغه دوه موضوعات شو یو خوا بل خوا تختما او دا ته چې کوم خبرې کوې لکه مثال غلام فرید شو یا وغیره وغیره نور علما هغه خبرې پرېږده مقصدی او بنیادی خبرې ته راشه انشاءالله موږ به ستا په تمه یو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین